أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدقت يا رب العالمين. تاسو تمام د سورۃ مزمل په سر کې ویلو چې تقریبا ډاکټر اسرار سے د تحقیق مطابق الله دې خبر د انوارات نړۍ کې هغه وی چې د دې نه د سورۃونو چې دا جوړه یعنی اکثریت بیا جوړه دي او نور د علماء اکثریت راي دا چې بس د دې دوه سورۃونو تقریبا شان نزول یو دي نږدې بلکې یو قول پکې داسې نشته دا یو قول دی چې ورنه مضمونه خبره ده چې بسم ربک الذی غړو باندې نازل شوی دی او یو قول پکې داسې هم شته چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر دا یو څو آیات او دا د ټول مخکې را نازل شوی دا یو قول دی مطلب دا چې ابتدایي سورتونو کې دا را نازل شوی الله رب العزت فرمایي یا ایها المدثر یا ایها المستریح اے آرام کون کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسویا اے آرام کون کیا مور بی بی فرمائی سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غیر روایت چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخکې عبادت کو او چې کله د سلويختو کال د عمر نږدې شو نو بیا باغی باندې خلوت غالب شو بیا بزان ډیر زیات بزان ته بس تبا ته غاری هراګي بزان او سوچ فکر وکړو نو الله رب العزت ورته فرمایي چې یا ایها المدثر اے با کپڑوں کی ځان را وختون کیا اے پجامو کی ځان را وختون کیا یا ایها المستریح اے آرام کون کیا قم ادریگا فانذر او یا راوتی خلق لرا بالقرآن پس سرا پا قرآن سرا ځان لا مدانا دا خانقائی نظام دا پارا دی چې صرف خانقائی نظام قائم شي نه صرف د تعلم او تعلیم دا پر چې صرف دا نه بلکې هر شامل دی چې قم ادریگا فانذر او یرا بالقرآن په قرآن سره د صدا پارا وربک او د رب د پارا فکبر د الله سوګه دوی بیان کړه الله سوګه دوی بیان کوه یا الله اکبر سوه یا الله اکبر دا الله رب العزت د نوم چې دی لویواله په ټول دنیا باندې عام کا الله په مقابله کې چې هر څه باطل شي میټو شي ختم شي نو بهر ځای باندې بهر ځای کې کوئی سمدیحاوی کو غیر وی کستا سینس میدان وی او کستا غیر میدان وی کستا حکومتی سطح وی قوانین سطح وی نو بهر محاذ باندې بهر ځای کې بهر ډګر باندې کلمه د سوچا لگا الله اکبر چا لگا اے یعنی دا الله دیو چت کا د دې د پر رسول الله تعالی ها بس آرام ستا ختم او د پیغمبر کار شروع شو دا دستړ کار دی دا ګران کار دی ګران بول دی ناصرل کی علیک قولا ثقیلا ګران بول دی نو دې د پر کلک کو درېګا اوس یا ایها المدثر اے پجامو کے ځان راوخون کیا قم ادریگا فانذر او یروا په قرآن سره خلګوی لګا یراول مکوسر درهم خبر قرآن ابتدائی صورت کې ډایرک وی فانذر وربک فکبر وی یروا قم ادریگا فانذر او یروا دینا په قرآن سره وربک فکبر او وربک فکبر او د خپل رب لوی بیان کا دا د رب لوی بیان کوي د رب په مقابله کې هیڅ کلات کمانات کو عزار دا هیڅ نه دي دا چا لوی بیان کا دا الله رب العزت او دا خلق او یا رب دې باندې چې د قران په مقابله کې هیڅ سما نه چلیږي قران بچ نه دا وسیدا په قانون وی قران بچ دې دا اصل اساس او یا روا دا خلق په دې سره چې د قرآن په مقابله کې چې کله ستا د دنیا څه چې کوم راځي هغه کمال وي که دولت وي که خپلولي وي که حکومت وي که هر څه وي نو دا هر څه بې دینه او یا روا چې دغه به هېڅ څه ته نه قابلې څه به قابلې قرآن به قابلې او یا روا دا خلق د دې نه چې وکاکا د قرآن په
مقابله کې د مونږ په مقابله کې ستاده کرکټې میګټې راځي هغه په ما به دایس شیم نه دی قران ته کې نه صدا کې نه قران ته کې نه بچی راول ته پوسټ وګورئ شي هغه ته ناس د قران ته ناس دی بچی نه دی دا تاسو چې مونږ ته کړه دې کنه شي هغه ته ناس دی رب مقابله کې دا کونه مګونه د کرکټې میګټې دي هیڅ نه دی قوم ورتوا فادريگا قوم ادريگا فانذر ويا ودي خلق لرا وربك روي بيان کا دربل فكبر وربك ودرب دبا فكبر روي بيان کا وسيابك وكبر لرا فتوهر پاکی کا خپل کپڑے سکا پاکی کا ويا اور پسند ددی بلا او معنی علماء کړي سوبیا کرام کړي شیخ الهند سے مدارک دا معنی کړی دا بعض مفسرین چې دې د دې هغه صوفیایي ترجمه کړی چا څنګه چا ټول معنی به کې صحیح کی نو وسیابا کا فتوان هیرو عقیده کا فتوان هیرو خپل عقیده پاکه کا لکه عقیده کې ګوره د توحید په عقیده کې اخواتي غرانه ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم په منلو کې اخواتي غرانه ولي وعقیده کا فتوان هیرو وسیابا کا فتوان هیرو وعمل کا فتوان هیرو عمل دې پاکو ساده عمل کې دې اخواتي غرانه شي ولي بل وسیابک فتواهر وقلبک فتواهر زړه دې پاک وساته زړه کې د غیر الله مینا محبت مرا ولا محبت پکې د چا ولا د الله محبت پکې د چا ولا د الله بل ونفسک فتواهر بالنفس پاکا دا نفس ګندا مساته دا نفس ګندا مساته وسیابک فتواهر بلغ مامرک ورا سوا هوا چې دا دې حکم شوی دی ورجزا فحجر او ځان د ګندګۍ نه بچکان ورجزا ګندګۍ رجز ګندګۍ ته ویل شي نو التبرازی یا انما المشركون نجس مشرکان دا څه شي دي دا پلید دي خان د دې وی او الله وی ورجزا نو د اهل ورترو باسي ورجزا او اهل الرجس فحجر ځان د پلیدې والا نه بچ کړه چې رسول دي مشرکان دي ها ځان په وجو سره یا الله فرمای ولا تمن احسان مکوا تستكثر چیزیات سوجي چیزیات د دې لپاره ولا تمن احسان مکوا تستكثر چیزیات بدلوال په دې سره مې اسلامي سه وي چیزیات بدلوال په دې سره وایي په خبره باندې نو باندې وخت پس خلکو ته وګوري یو ځای کې چا یو ترجمه مناسب دی وي په دې کې بلې په دې اوس امین اسلامي سه د الله موجودي سره خاص دا شاګر او بس موقع مناسبت ته ګوره چې کوم دې چاټي خبره کړي بس راوایي ولا تمن تستكثر ولا تمن احسان مکو د چا سره د صدا بارا تستكثر چې ته زیاتی و د زیاتی بدلا واړي الکه د زیاتې د بدل لپاره ته احسان د چا سره د دې لپاره کې چې تا سره وسو کی داغه په بدله کې داغه نه زیات احسان کې نو دا چې احسان مکو الله رب العزت فرمایي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث مفهوم دی و یو کس چې الله توخبه ورکړو دې واپس واړي نو د دې داسې مثال دی لکه سپیچ ولټو کو دوباره سړي او دا که شان دامن چې کوم په ودونو کې دا سرپرستان صدر رحمه الله نور فقها او زړو سبانه کې دا په ودونو کې چې کوم توفیق وکړو که په واده کې ته توفیق وړو او سبا ته وانه بیا چې وای ما دا مثال پتا وروي په ودونو کې او په پلان کې چې په دې کې ما سلو بیا چولې نو ته اوس 150 راځي ته و 200 راځي ته و نو کو په دې دی ولا پیسې ورکړي چې 200 درکوم ور 300 راکې دا ګوره حرام دي دا حرام درس خبره شرط دي یو څه دا بل څه درځي او حکم په د حرمت راغلي یو د څه خبره ځان چې دا کې یو څه ګوډه کې بل څه هغه کې بیا ما کوه خبره ده خو کارا په کار کې ورته د 200 مثال په توګه بیا رسو په ور کې مې چې 200 مې دا کړه همړ سلام باندې چولې ودا دا بیا حرام دي ولا تمن تو خلق اوس بولون بیا چې خلق نوري پیسې د دې لپاره نوري پیسې ونولي وجدي بیا په واده کې چې هغه چې په حلال ګټلې شي نه هغه څوک پګړ وړونه لږه ولا تمن او تاسو سم کوي تاسو احسان مکوي تستكثر چې زیات پیسې کې چې د زیاتې بدلواله احسان د دې لپاره مکوي چې په زیادت کې په بدل کې ولربک او د رب د لپاره
شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خپل تر له حضرت محمد ته هغه ورته وایي او دا مکه فرشته چې عیسی علیه السلام ته براتلو دا ناموس دا او دا چې موسی علیه السلام ته راغلی کاش چې هغه وخت زه ژوندی وې چې کوم وخت کې به تا د اهل مکه د خپل کلي نه وباسي. هغه ورته ولې ما هم د کلي نه وباسي. خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره داسې حیرانه پاتې شوه یا ستا بشه خبرې چې چا کړی د کړی دی. نو الله ورته چې صبر وکړي د چا لپاره خپل رب لپاره. فاذا بهغه وخت نو اصل متعال دي سورتونو فاذا نقر او دعوت دي سورت چې دنه تاسو ته ما سر کې ویلو چې د دې ډول سورتونو دعوت چې دا د قران پاک تلاوت د دې کثرت کوي د قران پاک تلاوت څخه کوي کثرت ته خاص کوي د دې دعوت چې تکبیر بالقران په قران په اثر یې راوړي خلګو دې الله وی فاذا نقر فهغه وخت چې شپېلې والی شي بناقور بناقور کې پښپېلې کې چې आवाज وشي په لوډ سپیکر کې تیز आवाज او وسعود او په تیز درون आवाज وي فذالک بدو رضوان بدو یوم الدین بدو رضوان یوم عصیب دا ورځ سخت وي شدید وي دا شپېلې دا ورځ ډېره سخت وي الله دې دا مخکې د ایمان په حالت کې وفات راکړي. لکه حدیث کې راځي چې شپېلې به په هغه چا والی شي چې په دنیا کې څوک د سره مسلمان پاتې شي. علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر نه به وي اسانه نه به وي اسانه په کافرانو دا راز اسانه نه ده. وذرني پرېږدې ما لره ومن هغه چا لره خلقت چې پیدا کړی مې دي وحیدا څه شی ځان له. نو دا وحید یا دا مغیره بن شعبه هغه ته دا اشاره ده. ولید بن مغیره ده. ولید بن مغیره دا د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لار و تقریبا د زیات اسلامونو پای کې درو ایمان وروړل او سنت وروړل. نو دا بذات توحید ابن وحید او د قریش په ورته رحالت القریش دا قریش کشمالو او دک شان چې دی یعنی ډیر زیات مالدار. نو د دې وجې دی الله رب العزت بذات توحید ابن وحید په چې زه یکتا یم خلکو بمداوی د دې وجې وحید لقب مشهور چې د په شان په قریشو کې نه مالدار شته او نه دا زامنو په اعتبار سره مضبوط شته. دا څنګه رسول او د مکی معظمه په هر لار باندې د سناسو دکان هر باندې راغلی تجارت او مفسرین لیکلي چې په هغه وخت کې د سالانه آمدنی چې وا دا د 1 کروڑ برابر و. په هغه وخت کې حساب یې ولګول د وسه نو هغه ماته ډیر غاوی جوړ. نو الله وی زردی ومن خلقت وحیدا پرېږده ما لره هغه چا لره چې وحیدا چې هغه وحید یعنی ځان له پیدا کړی دغه څوک چې ځان د وحید لقب ورکړي یا عامه معنی ته غشتلی شي زردی ومن ومن المکمل رپید او هغه څوک چې تکذیب کوي ها د دې معنی بیا دغه شان واخلي. نو زردی پرېږده ما لره ومن هغه چا لره خلقت چې پیدا کړی دی ما هغه لره وحیدا ځان له وجعلت له ګرځولې مې د لره مالا ممدودا کثیر مال مددي باندې مفسرین لیکلي یو کروڑ سالانه مددي به تقریبا وبنینا او ګرځولې مې دی ول زامن شهودا حاضر باش پکړي کې حاضر یو باندې علماء کوي دا هغه کس پکړي کې اکثریت حاضر وي چې هغه بودباش تم یا مالدار وي چې کوم غریب وي یا کمزوري وي دا زامن ټول یو ځای بل ذکر کوي. الله و بنینا شهود او زامن ولا حاضر باش کړو یو بل معنی دا چې زامن ډیر زیات تابعدار. ومهدت له تمهیدا واوسعت له توسعا وما وسعت ولا پمان کې ډیر زیات ورکړل ډیر زیات بارا خمال یا ومهدت له تمهیدا او تیار مې کړل دلرا او تیار مې ورکړل هغه هر قسم سامان ومهدت له تیار مې ورکړل دلرا تمهیدا هر قسم سامان خود اسلام ورو ثم يطمع بیا لا تمکي ان ازيدا چې زیات به کوم علماء د دولت کلا هرگز داسې نه ده. انه یقینا دې کان دې آیات لزمون د آیاتونو لپاره عنیدا مقابل زمون د آیاتونو اوریدونکي دی یو معنا یا مقابل دی
سأرهقه سأصعده زرد وبخيل دلرا صعودا فسبانده جبل في النار فأغور کی چکم غرد کاکا دوسر دل دورون دی بجهنم کی بیو غرد داغی صعود مونده باغی باندې به ورخیږي چې کله ورخیږي ذات نه بیا را خطا کوي الله به وساتي نو جبل فی النار خان سوره کو زر دې چوبخي جودلرا صعودا پس سرا پخې جوړ سرا یاد آوا او په هغه بر باندې چې باور کړي انه یقینا ولی بن مغیره چې فکر فکر او سوچ او وقدر او اندازې ولګولا نو کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول صلی الله علیه وسلم هغه ولکه دعوت ورکو نو د بداسه وکړو چې د وتی په سوچ به کوم خان نو سوچ به وکړو خړې په سوچ به وکړو بیا به سوچ بیا به ورته چې نه شکرولې او یو به راغوم را په باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولراب د شیخ سرپرستان صاحب رحمه الله دې کله کتابونه حدیث وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کینا سعودي د مشر مرتي چتر تلاوت ورته د قران پاک شروع نه کې ناشنا اثر یا سره په پردي کول صدا قران مې بستان امان اوړم دا ټول خبر ورته ایمان راوړه هلاک بشي او ایمان دې راوړو ایمان دې راوړه هلاک بشي کله راوړو دنیا کې در صدا امان دې بچی دې هرڅه آخرت کې به چې دې نو خو په مرتبه فائدې وکړه دې ورته څه په سوچ کوم دې خبرو بیا اثر کړ او چې ګور دلان د ابو جهل ډله وغیرہ دې ته پته ولګي چې باندې کې خو اثر کړل یو ورته دا بلا به ورونه یو سبب دا پښتانه چې اخر یو بلته باندې راخلي به ورونه ورکړي نو پدې باندې سړی واپس د اسلام نه واړ ته تیار نشې چې واپس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بیا یادونه تلاوت کړي راځي نو هو وی کلام دی عجیب دی اثر پکې ناشنا دی جادوګر کوي خان ناشنا اثر دی نو الله وی چې دې هلاک شه دا سوچ دې ته وی دا څه څه سوچ وکړه د پیغمبر په مقابله کې سوچ کوي د قران په مقابله کې سوچ کوي دې خدای په کلام کې سوچونه کوي ها نن سبا چې دا دې خبرو کوي دا سوچ به کوم هغه د دې په خبره کې د سوچ د دې خبره خو بل دا په معنی به عمل نه وسلم نه وسلم بیا به خپل ویتی چې ردی وجوی الله وی انه یقینا دی فکر یو کو سوچ یو کو وقدر او اندازه ولګولا فقدر نو هلاک شدی کې فقدر د څنګه دا سوچ وکړو یا څنګه اندازه ولګولا ثم قدر الله وی بیا دی هلاک شدی کې فقدر دا څنګه اندازه ولګولا ثم نظر بیا سترګې کولو کړیا سترګې کولو نه مطلب دا بیا فکر وکړو بیا سوچ وکړو ثم عبس بیا تندې تریو کده نربچی وبصر او مخیس بیرکو الله رب العزت وی تندې تریو کو او مخیس بیرکو ثم ادبر کړه سوچ د قران نه مخواړي د پیغمبر نه الله یې څنګه جواب بیان الله وی ثم ادبر بیا یې عادو مخه واړو واستكبر بنیادی نو تبګه سلام خیال کوي مشران کشران منظور لوده دا ثم ادبر یا راځو کومه خبره واستكبر ځان لوی ها ځان څوک لوی وګڼل لوی د چا سره خای د الله رب العزت سره ها بنیادی وجه دا وا چې زه مشریم زه سردار یم زما بچی دي دا ټول کیسې ورته ابو جهل ډلې وکړي بس واپس یې پاتې فقال ندیو ان هذا ندی بس دوی سیوی ان هذا ندی دا الا سحر مگر سحر دی یوسر ينتقل ويروى چې دا منتقل کیږي او روایت کیږي دا سحر د مخ کې نه روان دي فقال نوید ان هذا ندی دا الا سحر یوسر مگر جادو اثر والا ان هذا ندی دا قران پاک الا قول البشر مگر وینا د بشر سوسبی سودخلو الله وی چې دا وی نو زردی چې من بداهل کدلرا سقر وردا ستوی داهل کوا وردا وما ادراک و پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا سبتلا سقر چې دا سقر سجدي لا تبقي عظما نقرده اډوکی لرا ولا تذر ولا تحمل وقتا او وقتا د معمولی وقت نور کې دي عذاب لرا اډوکی قدر نقرده سرمن مامن خدا لازم سو دی اډوکی دې نقرده ډایرکټ ورته پدې
کې باندې ولا تذر او دا سنه کوي وخت نو ورګي دي عذاب در وخت به نو ورګي خان پر لپس عذاب الله نو ساتي یو معنا یا بل معنا لا تبدي یا وزرهم نپریږدي ولا تذر او دک شانو چې سوګراټي کی هغه نپریږدي اصل کې مفسرین یو ترجمه کړی دا بس دواړو دا کړی دا چې نپریږدي دا عذاب سوګ او بعض علما پکې برکې نه ادا کوي لا تبدي نپریږدي دا عذاب سوګ ولا تذر هغه سوګ چې راټي کی هغه نپریږدي لواحة مداس شدي محركة داس وزون كده للبشر سرمن لرا انساني اعضاء لرا ډایرک په ډایرک کوم دي نو بشر لرا دي شکل لرا داوود وزون كده ها الله رب العزت دې په خپل فضل وکړي یا ایها المدثر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وران کوم کیا او بجامو کی ځان راغتون کیا کوم ودریگا فانذر او ارا او ودریگا کوم ودریگا فانذر او يروي خلق لرا په قران سره دعوت صورت تا وربک فکبر درب دوی بیان کا درب دبار دوی بیان کا وسیابک فطهر او قدم پر پاک کا ورکو صفح جو ځان دګندګي نه بچ کا ولا تمن گندگینا یعنی اهل الرزق د گندگی والا نظام بچ کده مشرکانو نا ولا جدا شدی ولا تمن او احسان مکوا تستكثر چیزیات کی تعالی په بدل کی چیزیات وړه په بدل کی داسې احسان مکوا الله دې داسې موساتی ولربک فاصبر او رب درځان لپاره صبر کوو فیضانو پر فنا قوین او هر کله جواز شپش پیلېږي فذالک دا پدغه وخت باندې او مې پدغه ورځ باندې ویو مناسب دا سخت ورځ وی انل کافرین بکافرانو باندې غیر یسیر نه وی اسانه ځکه معلومه ده چې په مؤمنانو بسویا اسانه وي الله دې راته اسانتیا را نصیب سردی پرګما لرا ومن خلق ویلها چې ما پیدا کړی ځان نه وجعلت له مالا ممدودا وګرځول مې دې مویدا لرا ولید بن مویدا لرا مال ډیر زیات وبنینو بچی شهودا حاضر باش ومحت له تمهیدا او تیار ورغه هغه لرا سامان تیار ورغه هغه لرا هر قسم سامان ثم يتمو بيان داد ظالم دیتا مکی ان ازیدا چی مبول زیاد کتا هرگز دا سندا انہو یقینندا ظالم چی کانا دینی آیات نظم دایتنا عنیدا انکار کون کی مقابل سعور جبور زرد چی اوبخی جو تلرا سعودا بسعود غربان دی اللہ دوسر انہو یقینند فکر فکرو وقدر واندازے ولگولا فقتلا نو بس حلاک دیشی کے فقدر دادلا سنگان دازلا گولا ثم قتلا بیاد حلاک شی اللہ نے بچی کہ فقدر سنگان دازلا گولا دادلا سنگان دازلا گولا اللہ وی حلاک دیشی اللہ نے بچی ثم طول ویامی ثم نظر بیاد چنے ثم نظر بیاد فکرو گسترگیو بڑاولی ثم آباسا ایک آقا بیاي تندې دریو کومو ځنه وخت چاته د دې خبرو کې په سمن لګین دا تندې بواچی راواچی مقابله بدل سره شروع کین الله وي ثم عبس بیاي تندې دریو کو وبصر او مخي اسبير الله دې بچ کی خان ثم بر بیاي چې راز کو واستكبر ځانې دوی ګن الله دې تکبر نه بچ کی فقال ندوي ان هذا ندلا الا سحر يوسر بدا قران ندي مگر سحر اثر کوونکی ان هذا ندلا الا قول البشر مگر وینا د بشر سوسنی مصلاوي سوسنی سقر زدي چې داخل کوونکل راوړتا وما ادراك ما سفر وتا تسبت له پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سقر شدي لا تبقي ولا تذر لا تبقي عظما ولا تذر تحمل وقتا اے دې نپری دې هیڅ اډو کې لراونه موقع ورکړي دی وخت یا لا تبقي دې نپری دې وزرهم نپری دې د عذاب نه ولا تذر او نه هغه سو ونیول نه بس هم سو نپری دې دوا هغه نپری دې وزرا هیڅ سو یا د عذاب نه هیڅ ولا تذر او نپری دې چې چا راټی کې د عذاب دوا هغه تاسو دون کې دې محرقه سوزون کې دې للبشر سرمندرا الله رب العزت په خپل فضل سره کوي کوشش کوي چې کتابونه د مخکې عمل کړي